عاشورې د ورځې فضیلت څه دی او دا په څه وجه دی؟ آیا د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت وجه دی یا بل؟ نو د عاشورې فضیلت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې دا دی چې د الله رسول فرمایي چې چا د عاشورې د ورځې روژه ونیوله نو دا د تیر کال کفاره ده، یعنې ګناهونه چې په تیر کال کې شوي هغه به خدای معاف کړي. دومره لوی فضیلت دی. عاشورې نه مراد د محرم 10مه ورځ ده. د الله رسول چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو رمضان لا نو فرض شوی روژه، نو د عاشورې روژه فرض شو، او چې کله رمضان فرض شو نو د عاشورې روژې فرضیت ختم شو، خو سنت او استحباب اوسم پاتې دی. نو دا روژه نیول سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړو په مدینه منوره کې یهودو هغوی به روژه نیوله. د الله رسول تپوس وکړو دا ولې؟ وی چې یا رسول الله موسی علیه السلام ته الله پاک په دغه ورځ باندې د فرعون د لښکر نه نجات ورکړی و، نو دی ځکه روژه نیسي. نو د الله رسول فرمایل چې موسی زمونږ ورور، مونږ زیات مستحق یو چې د موسی علیه السلام په پل باندې روان شو. نو مسلمانانو ته وی چې روژه نیسئ، نو بیا به روژه نیوه مدینې منور. او چې کله رمضان روژې فرض شوې بیا یې فرمایل چې اوس د هر چا خوښه ده. نو به هر حال د عاشورې د ورځې روژه نیول دا سنت دی، اجر دی پکې، نه نیول ګناه نشته. او فضیلت یې دا دی چې د تیر یو کال د ګناهونو د وړو ګناهونو کفاره ګرځي. بیا دې سره یو ورځ بله یو ځای کول پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا روژه نیوه، خو اخیری چې کوم محرم را روانو نو هغه چې تیر شو بیا ربیع الاول کې ووی چې آینده کال ته که زه ژوندی یم نو زه به دې سره بل روژه نیسم، ځکه چې د الله رسول فرمایل خالف المشرکین، خالف الیهود، د مشرکانو مخالفت کوئ. او دې کې تشبه وه، ځکه چې یهود هم یو ورځ روژه نیول، د الله رسول فرمایل چې که زه ژوندی یم زه به دې سره بله ورځ روژه یو ځای کوم. نو دې سره یو ورځ روژه بله یو ځای کول پکار دي. نو سبا د محرم 10 دی، عاشوره ده، یو سبا روژه شوه، یو نن نیول پکار دي. که نن چا نه نیولي چې سبا ونیسي بیا ورسره دی بله ورځ روژه ونیسي. بل تپوس یې دا کړی دی چې آیا د دې فضیلت وجه د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت دی او که بل وجه؟ عاشورې ته ډېرې خبرې منسوب کېږي. بعضې وایي آدم علیه السلام د اسمان نه راکوز شوی نو هغه د عاشورې ورځ وه. او دویم دا ده چې ابراهیم علیه السلام چې د اور نه خدای پاک بچ کړی و د نمرود د اور نه، دا د عاشورې ورځ وه. درېیمه دا ده چې د نوح علیه السلام کشتۍ چې په جودي غر باندې لګېدلي وو، سیلاب او طوفان ختم شو، دا د عاشورې ورځ وه. څلورمه دا ده چې موسی علیه السلام ته الله جل شانه د فرعون نه نجات ورکړی و، د سیند نه پورې شول، دا د عاشورې ورځ. په دې ټولو خبرو کې دا یو خبره احادیثو کې د دې تصدیق راځي د موسی علیه السلام د واقع، د دې نورو پسې شاته دلایل نشته دی. دا اسې خبرې دي، بعضې کتابونو کې ذکر دي، والله علم چې حقیقت څه دی خدای ته پته ده. لیکن د روایاتو په اعتبار سره دا یو خبره ده چې موسی علیه السلام ته الله جل شانه د فرعون نه نجات ورکړی نو هغه ورځ د عاشورې. تر څو چې د حضرت حسین رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوسي د شهادت واقعه ده، نو دا فضیلت په دې وجه نه دی ځکه چې فضیلت هغه د الله او د الله د رسول د وینا نه معلومیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د حضرت حسین صاحب د شهادت نه ډېر مخکې وفات شي، او د حضرت حسین صاحب شهادت خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه څه کم 80 کاله پس شوی دی. نو د هغه وخت کې حسین صاحب ژوند دی او حیات رضی الله عنه. د دې وجه دا نه ده بلکې د دې وجه د الله جل جلاله د طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی او احادیثو کې تذکره ده، بس صرف دغه وجه ده نه.